الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طلباء کرامو، زمونږ د مخکینی درس خلاصه و یو څو مفید بیان شوی. هغه اصول چې هغه د الحاد او د دهریت په دفاع کې چې کله تاسو د دهریانو اعتراضات او جوابات ورکوئ نو هغه اصول بس تاسو ذهن کې وي، نو بیا به تاسو هغه جواب ورکول ورته آسان وي. ما تاسو ویلي مو چې به تاسو نه اورم، خزه زه به هم در سره ویم، تاسو ذهن کې به راشي دا خبره. اول اصل پکې څه شو مولوي صاحب؟ شابه یو څیز په پوهه او عقل کې نه راتلل د دې خبرې دلیل نه چې دا څیز بنوي. موږ مثالونه ذکر کړي وو، لکه د ازمکه 3.5 زاویه باندې ښکته ده، یا د ازمکه 2 قسمه رفتار کوي، 2 قسمه گردش کوي، مطلب یا د سپوږمۍ زمونږ د سپوږمۍ خپل د نمر نه هم ګر چاپیره رفتار کوي او بیا د زمونږ د ځمکې نه هم رفتار کوي، ګر چاپیره ګرځي. بیا د سپوږمۍ چې د کشش ثقل په وجه باندې دا د دنیا د سمندرونو د اوبه شار بي، خو لیکن دا زمونږ په عقل کې نه راځي، خو خلاف عقل هم نه دي. اوس په عقل کې نه راځي نو د دې خبرې خو دلیل نشو چې دا شی دي سوي باطل وي. بیا مثلا بیان شوی چې کوم کار عقلا ممکن وي او په صحیح نقلی خبر سره ثابت وي به منی. عقلا دا ممکن دي چې الله رب العزت یو وړونه پیدا کولای شي نو غټه هم پیدا کولای شي. عقلا نن سبا موږ په عقل کې ډیر داسې زونه چې کوم مخابل او زموږ وضاحت شو چې د شریعت د اسلام ډیر احکامات نن د جدید ساينس د دې تجرباتو په وجه باندې ثابتېږي. دې بدا اعتراض کو جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ واقع ده چې هغه کله شهید شو په موته کې، نو مستشرقینو بدا اعتراض کو چې انسان بس څنګه الوزي، لیکن منګه جاز چې ایجاد شو هغه نه بعد اوس انسانان الوزي. انسان ولاړی وردی چولی وی او هغه بس خپل غور سره وی ریموټ او انسان الوزي. چې انسان مخلوق دومره ټکنالوژي ایجاد کولای شي نو الله رب العزت د انسان ته وزر ورکول شي چې دا والوزي. دغه شان د کې نور څومره درې مسل دا چې محال عقلی او سیده او خلاف عادت بل سیز وي. یو سیز به خلاف عادت به پیش شي لیکن محال عقلی باندې عقل کې به محال نه لګا. دا موږ مثال ذکر کړو لکه اور دا نسوځي، اور سوځول کوي، خلاف عادت په ګراغه پر مثال لکه موږ مثال به د موبایل ور کړو. دا موبایل چا جوړ کړی دی د دې کپنانو باندې د حکومت اختیار دی، بل د سیګنل باندې کړی وي مولوي صاحبانو. دغه شان ته کې الله رب العزت خدا اور پیدا کړی دی، خو الله په دې اختیار لري چې د نسو کې دا د سلب کې د قدرت سلب کې مولوي صاحبانو. څلورم مسل ذکر شوی چې د موجود کېدو لپاره محسوس کېدل او مشاهده کول لازم نه دي. یو شی به موجود وي خو ستاسو نشي محسوس کولای، لکه دا وایرس دی، جراثیم دي، دا زمون د انسان په خوله کې هم جراثیم موجود دي لیکن څوک نشي دا غاخونه ولې خرابېږي. اکثر خلکو غاخونه خراب شوي دا د جراثیمو د وجې نه دی، ورې نه لاندې دی ته لګېږي. کله چې انسان مسواک ونه کړي دا جراثیم موږ نشو محسوسولی. دا د دوربین په ذریعه معلومیږي، ډاکټران یې معلوموي. لکه بیماری موږ صرف موږ پر مثال لیدلی نشو، هغه محسوس کولی شو، تکلیف سړی محسوسوي. نو د موجود کېدو دپاره محسوس کول او مشاهده کول لازم نه دي. دغه شان ته کې پنځم اصل دا چې په منقولات محضه باندې به دلیل نه قایمه چې ماته اوخه وسنګ شوی. بای منقولات را روان دي، تاریخ را روان دي، منګه منو ټوله دنیا یې مني. جنگ عظیم اول په 1914 کې شروع شو، دویم جنگ عظیم په 1939 کې شروع شو، 1909 دا اوس موږ نه لیدلې، موږ هغه وخت کې نو، لیکن موږ یې منو چې بس دا منقولات محضه دي. خو دې باندې اوس دلیل خو چې دا څنګه شوی دی نو یار ما سره موږ وایو چې بای د دې دا منل واجب دي چې دا معتبر مورخینو لیکلي دا غوي دروغ نه وایي. شپږم مسل دا چې دلیل یو څه وي او نظیر بل څه وي. پولیس بانو دا درس موږ دې بار راوړو چې تاسو ذهن ته خبرې واپس راشي. دلیل یو څه او نظیر بل څه. د ثبوت په میدان کې مولوی بانو د ثبوت په میدان کې بغیس کله نظیر چا نه دی غوښتلې، سی غوښتلې دی دلیل غوښتلې دی. د دنیا یو عدالت هم د چانه د مدعین دغه مطالبه نه کوي، د نظیر څه کوي؟ د دلیل مطالبه دی کوي چې بای دلیل پیش کته په دې خبره باندې چې تا دا کار کړی یا نه دی کړی. ورته چې نظیر پیش کنو بیا ټوله دنیا د جنگ نه ډک شي. بیا خو
او نظیر څوک پیش کولای هم نشي په دې باندې به دا یو بل سوال دی چې نظیر موږ ولې نشي پیش کولای دا مې خبره ده نو نظیر موږ ځکه نشي پیش کولای چې زمونږ عقل نه دی زمونږ عقل پر مثال دنیاوي عقل دی زمونږ عقل لکه د جنت په باره کې موږ نظیر څنګه پیش کوو موږ لیدل نه دی او چې شي مالی دل نه نو زه څنګه ته پیش کوم البته زه منم په نور دلایل منم چې هغه خبر صادق دی د رښتونی خبر باندې پر مثال زاغه منم کچرته ما ولیدلو کچرته موږ جنت او جهنم ولیدلو نو امتحان د څه خبر شو الله رب العزت په قران کریم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الله وی زبتا باندې امتحان راولم لګ براولم ونفس من دغه شانته کې خوف بدر باندې راولم غریبی بدر باندې راولم مختلف قسم تکالیف زبتا سکم تا بز ازمایم او چې دا ازمیخ ختم شي امتحان ختم شو موږ خدای مولیدو موږ جنت مولیدو هیڅوک باندې کفر ونکي دا به ټول مسلمانانی ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون یا الله غد سرونه به حقته کړي وی الله جنت دی واغه جهنم دی موږ واپس والګه دنیا ته چې موږ به نه کوملو دا دنیا پر مثال څه ده هغه دا دنیا منګه لکه جنت نشو لیدلې خو جنت ثابت ده بنور دلایل سره مشاهده کول یوازې د دلیل په میدان کې نه چلیږي مولوی صاحب تاسو مخکې ویل اسباب د علم سو منګ ویلو درې اسباب العلم ثلاثه الحواس السليمه والخبر الصادق والعقل بحكم الاستقراء والجذب نو د هر یو اوس په حواس سره ثابت شي دا به معنی عقل سره ثابت شي دا به معنی او رښتونی خبر سره شی ثابت شي دا به معنی لکه اوس اکسیډنټ شوی دی لکه ویرا شي لکه مولوی صاحب اکسیډنټ کړو ته وسی نه منه ما خون دل خلک برته کته منی او کنه منی سړی هسپتال ته ورځو مسلمان او چې ته دې کې نه چې دا بچي وي او کنه شوی نه لکه رښتینی سړی د خبر در کو ټلیفون در پځو شو نو دا خبره دلیل یو سیز دی او نظیر بل سیز دی ووم دا په دلیل عقلی او نقلی کې د تعارض څلور صورتونه نو دا غبرونی مخکینی درس خلاصه وا اوس کوم نن زمونږ درس دینو داوا جواب داوا ځکه خامخا ملحدینو سره چې بحث کو مباحثه کو نو موږ به خامخا صداوا خدان تک دو کنه اصول الحمدلله موږ ذکر کړی ان شاء الله نور امر روان دي آداب برستم بیانې کو دا داوا جواب دعوت موږ مخکې ذکر کړی دا مطلب هم دای ک مرګري خپل کې بل سره بحث مباحثه کوي چې په اصول سره را کوي اول اصل دار چې په کوم اصول سره به د ملحدینو سره خبره کوي ځکه د هر یو کار د لپاره څه اصول وي نو کوم اصول چې هغه په بنیاد باندې متاسو خبره کوي مولوی صاحبانو لکه زمونږ دعوت او وضاحت شوی زمونږ دا دعوت چې الله رب العزت موجود دی دا ټول کائنات الله رب العزت په خپل قدرت سره پیدا کړی دی او زموږ د دعوی دوه جزء دي موږ په دې باره کې څنګه دوه جزء دي الله موجود دی او دا کائنات چا پیدا کړی دی دا الله پیدا کړل قبل دا مولوی صاحب سوال کړو جواب ما تاسو ویلو مشپاړس منټه په کلیپ هم کړو هغه موږ دا ولی موږ منو چې دا هر څه الله چلی د نور الہ ته د نور خدایانو ته معبودان باطلو ته موږ ولی نسبت نه کوو چې دی چلی نو ما ورته ویل چې کوم صفات د ربوبیت دي دا په الله کې موجود دي دا کائنات الله پیدا کړو والله وزي چلو ان الله يمسك السماوات والارض وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله پیدا کړ ولقد خلقناكم ثم صورناكم الله ما پیدا کړ ما د شکل اندر کو دغه شان دغه بل آیت مبارک دی چې هو الذي يصور في الارحام كيف يشاء ورته ټول یو بوت بارک څوک داسې دلایل نشي ثابتول نور سونه چې معبودان باطل دي لیکن دا هر څه الله پیدا کړی نو زمونږ دعوه ده چې دا هر څه الله پیدا کړی په خپل قدرت سره چلوي او الله موجود دی بغیر د خالق د کائنات داسې د توازن سره د کائنات نور په خپل ځمان روان دي سپوږمۍ په خپل رفتار ده بیگ بینګ دا نظریه د مولوی صاحبانو د بیگ بینګ او سنی ساينسدانانو دا نظریه چې د دنیا به ورځ بلیک هول ځان ترا کوي اوس ګوره دا د بلیک هول باره کې د دوی دا نظریه ده چې دا مولوی صاحبانو پوهیږي کنه د بلیک هول باره کې د دوی دا نظریه چې کله دا یو سیاره ماته شي هغه ته بلیک هول جوړ شي وای الته به ټایم او دا ختم شي مکان او زمان دواړه پکې ختم شي او دا زموږ عقل کې نه راځي موږ دا چې لیدلې نه چل د مکان او زماني دا هر څه یو ذره واپس جوړ شي دا څه شي دا د ساينس نظر لیکن قران کریم هم وضاحت کړی ها والشمس تجري دغه شان دغه یو آیت لاجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الله رب العزت موږ کې وضاحت کړی چې دا د یو نامدار نیټه پورې دا روان دي دا بیا ختميږي نو زمونږ دعوه ده چې الله رب العزت موجود دی مطلب دا دی چې دا هر څه پیدا شوی دی خود څنګه چې ساينس وایي چې دا به ختميږي نو الله مخکې ویل چې دا به ختميږي الله خالق موجود دی او دا هر څه الله په خپل قدرت سره نو زمونږ د دعوی دوه جزء دي موږ په دې باره کې دلایل پیش کوو
ولې ځبانو د الله پر ربوبیت باندې او د الله د صفاتو باندې او الله رب العزت موجود دی چې د دنیا چلی د دې په اړه ستا چې کومه دعوه پیش کړي نو موږ په خپل دعوه باندې عقلي او نقلي دواړه دلایل موږ سره سي دي موجود دی موږ په خپل مقام کې پیش کوو ستا چې کومه دعوه ده تبا ستا چې کومه جواب دعوه ده تبا په دې زمونږ د جواب زمونږ په دعوه د دعوی په رد کې به تاسو کې خپل جواب دعوه پیش کړئ کنه تبا پر مثال او موږ بستا د جواب دعوی رد کوو پس کو سره په عقلي او نقلي دلایل سره نوٹ ملحدین چې کله د ملحدین چې کله د بیگ بینګ نظریه مولوی صاحب تاسو ته پیش کړي دی اوس دا نظریه ده دین اکثر مسلمانان متاثر دي چې بس بیگ بینګ وشو بیگ بینګ د دماکه وشو انفجار عظیم وشو او بس هر څه وجود تراله نو خامخا ته په دې وخت کې ته بس کې نو د دې په جواب کې به د بیگ بینګ په مقابله کې چې کومې نظریه دی هغه پیش کړي لکه دا ارسطو په نزوداسي فلسفه څومره چې قدیم دی هغه وي ماده قدیم غني هغه وی کوم هغه وګوره خدای نه منلو کنه هغه خو بت پرستو هغه دولس خدایانو د یونان د فلسفو منګه بل کتاب کې راجمع کړی دي نمونه هم راجمع کړی دي زه اسلام نه پرېدم با جواب ما اسلام ولې پرې دا کتاب کې موږ جواب کړی نو هغه موږ راجمع کړی دي نو هغه ویل که ماده قدیم وګڼي نو بیا خو ماده خود به خود پیدا کېدې نشي نو ته ورته به رب منې نو هغه ویل ماده قدیم ده پورا هغه تفصیل به د منطق په اصطلاحات جز لا تجزا کما هغه دغه پر مثال هولالا دی هغه پورا قصې وکړي سره نه په سر خلاصيږي او نه په ماغزه خلا نو د دوی دا نظریه و چې ماده څه ده قدیم ده لیکن اوس جدید چې څونه فلسفه دي دا نظریه رد کړله نو ته ورته سوې مولوی صاحبانو ته ورته وې چې را تکم نظریه منی دا منی او کا منی کاغه صحیح ونه دا غلطه او دا نظریه صحیح ده نو هغه غلطه هغه په باغې باندې دلایل پیش کول مولوی صاحب لګ مخ کې دا عبارت ته ویو چې مال مسانه شي وضاحت نه ویو نه نوٹ نو وای ملحد د موبایل لګ ځان ته نږدې کا ملحد به شروع کا ملحد چې د بیگ بینګ نظریه پیش کړی تاسو ورته مولوی صاحب بیگ بینګ باندې پوښوي سمانا دماکه وشو د دا نظریه د ساينس دا په 1929 کې ایډن هیبل د امریکا یو ساينسدان هغه دا نظریه پیش کړل هغه مخکې نور خلکو پیش کړل خو دا نظریه تقویت په دې د دوربینو شو وای دا کائنات ورځ پورس خوريږي دا لا نه مکمل شوی څه ده دا لیکن دا د اسلام د دې آیات دا کوي پر مثال وضاحت کوي والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون موږ چې کله نه دا کائنات پیدا کړل دا سکی ورس پورس موږ فراحي ورکون کیو نو دا پر مثال ګورو د ساينس اوس ثابتې په دوربین ګوري او الله رب العزت مخکې وضاحت کړی دی ها تاسو ورته د دې په جواب کې د بیگ بینګ په مقابله کې چې کومه نظریه ده هغه پیش کړی مثال لرستو په نظر فلسفه قدیم خو ماده قدیم غني او موجوده ساينسدانانو د بیگ بینګ پیش کړی ده چې ماده قدیم نه ده نو کومه یو نظریه صحیح ده او داسې نور نظریه هم موجوده نو کومه یو نظریه صحیح ده او زمنګ داوه هو عامه ده ټول انبیاء کرام علیهم السلام وضاحت کړي قالت رسلهم فی الله شک فاطر السماوات والارض ټول پیغمبرانو مزه تاسو شک کوي هغه ذات په باره کې چې پات پیدا کوونکې د اسمانونو قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره دا ټول انبیاء کرام داوه ده چې زمنګ داوه عامه ده دا چا پیدا کړی دي قال یا قوم اعبدوا الله دا الله عبادت کوي چې نشته بغیر د بل خالق الله موجود دی او د هر څه په خپل قدرت سره پیدا کړی دي زه په خپل دعوی باندې عقلي او نقلي دلایل پیش کوم او ته په خپل دعوی باندې دلایل پیش کوي او په سلام جواب دعوی باندې به څه کوي خپل دلایل چې خپل ابستا دعوی شي پر مثال نو هغه باندې به خپل دلایل پیش کوي عوام په خپل کوي چې د چا دلایل مضبوط او قوي او څو په دوکه کې پروت مولوی صاحبانو د دهریانو سره دلایل نشته دا موږ ذکر کړی دي صرف تاسو د پاره چې دلیل دی راولي دا یا ذاتي هغه سره به اعتراض کوي څه کوي نو ته په ساينس د فارمولونو سره خبري څه به ته په ساينس ورته اعتراض کوي دا ټول ایمان په ساينس راوړل دي ته په ساينس په فارمولو باندې اعتراضات کوي لکه په دې بیگ بینګ باندې دونه اعتراضات دي کنه د بیگ بینګ په اړه کې د دې د نظریه د جدید د چې کوم اوس فلسفه دي دی وی د یو سکند شپږ درشتمه ایسا سو دا دی لیکلم نه تنقیحاتو کې منګه د یو سکند شپږ درشتمه ایسا ته چې کله ورسیږي دا ویډیو کې د یار څخه د سکند نو د دنیا اکثر کهکشاګانې آباد شوي وي دلته د نیوټن دا مسلمه نظریه ده او دا د ټولو نظریه ده اوس دا نظریه باطل شوه نیوټن دا نظریه پیش کړی چې د تیز رفتار سیس په کائنات کې څه شی دی مولوی صاحبانو دا رڼا دا 1,86,000 میل رفتار سره چلیږي سو دا 3 لک کیلومتر جوړیږي تقریبا مولوی صاحبانو د نتیز پکې نشته
دا نظریه پیش کړه چې د کائنات د چې کله دا نظریه پیش کړو چې د کائنات د تیز رفتار والا چیز ځکه د لایټ ایر ورته وي د نوري کالمنګ ورته په پښتو اردو کې د دې کله چې دوی کهکشاګان ناپ کوي د چې کله د انور ناپ کوي د چې کله د مریخ او د څومره چیزونه ناپ کوي کهکشاګان وي د دې کهکشان د کهکشاته وي دون نوري کاله مزل له نوري کاله مزل څه دی چې د انور دا رڼا په یو سکند کې سونه رفتار کوي بیا په غنټه کې سونه رفتار کوي بیا په میش کې سونه کوي بیا په کال کې سونه کوي نو دا کیلکولیټر د حساب نه بار خبرې دي دا په کیلکولیټر کې نه حسابيږي د چې کله دا نظریه پیش کړي چې دا د رڼا رفتار تیز دی فرض مثال د نیوټن دا نظریه پیش کا لیکن د دې په باره کې فرض مثال د دې په باره کې بل نظریه رااله چې فرض مثال د رڼا د رفتار نه هم څه دی د رڼا رفتار نه دوی داسې سيزونه ایجاد کړی دي دا جدید چې ساينسدانان دي اوسنی د 2000 نه وروسته دوی داسې سيزونه ایجاد کړي چې هغه د رڼا د رفتار نه تیز دي اوس ته سوچ کې چې ته ورته چې ارستا خپل په ساينس کې تضاد دي څه دي ته په دچا باندې یو دیو سوې بل سوې بل ساينس تجربه لوي ساينس تجربه ته وي تجربه کله کامیابیږي کله ناکامیږي زما د خبرو مطلب سره ته په ساينس په اړه کې سنا معلومات لري ته چې کله د دې شیزونو په اړه کې معلومات لري نو زه درته وایم چې ملحد په سر کې خکریم شي وي کنه تاسو راتوه خبرې نشي کولای البته چې ته خپل قران او د حدیث نه خبرې یا د فهم د سلفونو خلاف پر مثال ته پاغه باندې نه عبور دې نه حاصل کړو ته به دې سره کې نه بیا به دی وਹੀ بیا به درنه داسې اعتراضات به باندې کوي جوابات به در باندې نه لکه دوی دا یو اعتراض کوي چې الله موجود دی نو په کائنات کې د خلق دولګي نه ولې مري د دهری په دې کتاب کې دا اعتراض هم کړی دی بګ جواب ورکړه غوي بای کائنات وای دا موږ له جنت تصور راکې الله رب العزت ورشو د افریقا خلک دولګي نمړ شو هغه له رزق نه ورکې موږ له خلک د جنت ګوره ته سوچوګه په دنیا کې ظلم روان دي ته ورشه خلکو سره ظلمونه کیږي او ته ماته د خدای تصور راکې ته سوچوګه چې دا خبره دی عام خلکو ته سم مولا او ته یو کې ته بس شک وکې نه د دې جوابات علماء کرام څه فرمایي او ته وای کوم سيزونو ته چې د انسان ضرورت دی انسان چې کله ګوره د خپل بشرانو د کابرونو کتابونه ګوري دا ټولي خبره غوېل کړې دي زمونږ الحمدلله وای رह گیا فلسفه تلقین دا وای معنا دا ذهن نبی او اشعار دي وای فلسفه هم موجود ته هو تلقین د امام غزالی رحمت الله علیه رह گئے رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفه رह گیا تلقین غزالی نه رہی لکه زمونږ الحمدلله د علم الکلام ماهرینو زمونږ علماء کرامو د ټولو خبرو جوابات ورکړل دي کیا وخت کې معتزله یا به پرځه مجسمه یا به چې دا کم مشبهه او کم چې دا هغه وخت د اهل سنت والجماعت نه خلاف کمیټه لوي دا غوي جوابات کړي دي سره سره دا موجود دي نو د دې جواب علماء کرام ورکړي چې کم انسان د رزق نه محروميږي نو دا د بل انسان د ظلم د وجه نه محروميږي سکیږي الله رب العزت په دې دنیا کې په دې کائنات کې د انسان چې رزق لسه ضرورت لري دا الله پیدا کړی دي مولوی صاحبانو دی وای کنه الله موږ له جنت تصور راکې دا خلک دې مالکینو موږ ورته وایو د انسان ته جکم خلا انسان چې وګه دي د چې رزق له سونه سيزونو ضرورت لري الله رب العزت په دې کائنات کې ورته پیدا کړی البته د غیر تقسیم په وجه باندې د غلط تقسیم په وجه باندې د څه کې دا انسان د بل نه محروم شو په دنیا کې سرمایه‌دارانه نظام دی مولوی صاحبانو اشتراکي نظام ختم دی سرمایه‌ستا په پاکستان کې سرمایه‌دار نظام دی غریب ورځ په ورځ غریب کیږي مالدار ورځ په ورځ مالدار کیږي اوس د انسان د ظلم په وجه چې بل انسان محروم شونه دی کې دا الله ګناه ده کده د انسان ګناه ده د دې انسان ګناه د ظالمانو حکمرانانو ګناونه دي چې د دوی د دې غلط فارمولو د غلطو فیصلو په وجه باندې بل انسان د رزق نه محروم شي یا بعض انسان د خپل ناراضۍ په وجه باندې د رزق نه محروميږي څه دا کنه ده بعض وخت کې انسان په خپل رزق ځان تلته وي دا ځان محروم کی یعنی که د رزق خبره شي الله رب العزت په دې کائنات کې په وافر مقدار سره رزق موجود دی هر یو انسان ته خو د بل انسان د غلط تصور په وجه باندې څه شي هغه محروم شي مطلب هم دا دی ولې زبانو چې تاسو په خامخا د جدید دام د علم الکلام حصہ ده د دې د اعتراضاتونو په تاسو خبر استئ دوی دا شانته کې نور اعتراضات دي مخه ته برازي تاسو ته کتاب کې لیکلي دي خپل ځکه بیا بیانو مګه نو تاسو پسنه صحیح د دې سره بس تاسو سره سوا بستګي به موجود وي چې تا غي اعتراض کوي او تو ګورئ چې جدید د علم الکلام د دې څه جوابات بیان کړي دي نو تاسو به د هغه مطابق هغه له جواب ورکوي د دې طلاق په اړه کې چې دا زنانه له طلاق ملو شي او دوی دا درې هزه به انتظار کوي
د دې په اړه کې چې ساينس پورې دا د وی چې دا بس کار دی لیکن کله چې په دې یورپی ساينسدانانو فلسفي او د تجربې په وکړلې پر مثال هغه په حق الیقین ته ورسېدل چې د اسلام دا نظریه صحیح ده او هغه په کې اکثر مسلمانان شو تاسو ته مواقع بیان کړي رابرټ ګیلن په نوم باندې هغه چې د یو زنانه ته طلاق شو هغه چې مېش پس پر مثال دغه ټیسو شنو تقریبا د نظریم ده چې د 33% د انسان د ډي ان اے د زنانه پر رحم کې پرته بل مېش 75% ته ورسیږي په درې مېش ختم شي او دوی وی او دا ساينس د نظریم د پېښ کې چیرته په دې موده کې د زنانه سره بل انسان نکاح وکړل او د ډي ان اے د رحم ته لاړه کوم ماشوم شي پیدا شي هغه هم نقصان هغه هم نقصان یو د مور له نقصان دی ګور اسلام هغه وخت کې وضاحت کړل ساينس نن ثابتې او دوی په مسلمانان کېږي مطلب مې دا دی چې تاسو بسنا سوا بستګي د ساينس او د دې سيزونو سره جديد اصطلاحاتونه به خبري چې ته د دې سيزونو نه ټیک د خو د قران او حديث نه خبري لګي عمر راوړل ته خو د دغه خبره خو ته چرته په دې جديد اصطلاحاتو د یورپی تاریخ نه خبر د یورپ د ژوند نه خبر بیا نشي کولای بیا به پکې نخلې چې خدای پاک اوس دله به څنګه جواب ورکوم ها نو اول چې د پر مثال اسباب د علم دي اول تاسو معلومه چې اسباب د علم څو دي اسباب العلم ثلاثه الحواس سلمه والخبر صادق والعقل ها دغه شانته کې وضاحت تعارف پکار دي چې زمونږه دویم وضاحت نوایا تعارف پکار دي زما تعارف دار چې الحمدلله د مسلمان تاسو خپل تعارف وکړئ چې څومره تعلیم وکړئ دي او د کوم څه په بنیاد د الله تعالی د وجود انکار کوي مولوی صاحبانو دلته لګو درګه مولوی صاحبانو بعضی دهریان د شوق د پار را پاسېدلې دي سکیږي شوق د پار را پاسېدلې او واسه بس مشغله جوړ کړي په اسلام باندې اعتراض پالي باتا باندې نه خبر نو اول به تعارف کوي سره د خلکو سره تعارف ضروری دی ځکه دمغه په دغه ذکر کړی یم باغی للمناظرین ان یکون متساویان فی العلم چې دی بسوي د متساوی په علم کې دا خو نه د پر مثال چې توس کالجی دی ټیک ده سنا څه د دنیا په اړه کې مور سره علم وی کنه چې د څه تعلیم یافته وی بیا ټیک ده خو پر مثال و صرف د لکه څنګه چې دا غیر مقلدین دی بس فیسبوکی مولیان دي دغه شانته کې ګوره تحریان فیسبوکیان دي بس ورو په فیسبوک نه چې اعتراض د مستشرقین نه پټه او بس دا اعتراضات کوي الفاظ الله بدل کې اعتراضات کوي نو تب ور سره تعارف وکي چې بھائی زه الحمدلله مسلمان ما دومره مې الحمدلله دلته نه تعلیم میکړې ده دا خو زما پر مثال قابلیت دي تخپل قابلیت ماته بیان کا او دا یاد ذاته ګوره قابل سره تحریک دی نشي یو سړی به خدای نه من یار عجیب خبره ده عجیب فلسفه ده ابا د خدای نه انکار کوي بل به دې ته تاسو کې چې ستاد الله نه د وجود د انکار سبب سره بعض خلک ورته دغه نه متاثر شي د معاشره د ظلم نه متاثر شي یا خپل په دمانه څه حوادث راشي دا غینه بس دا وي مړ خور ته پته چې ارزه موجود دی خو بیا بس انکار وکي په ضد کې راشي نو هغه به جدا مسله ده چې سړی نه مني هغه جدا مسله شو نو ته به څه کې تپوس به کې تعارف ور سره کې او تپوس به کې چې ته په کم بنیاد دهریش وي درې وضاحت کومه دعوتی پیش کولای شي د دې ثبوت معیار بس صرف عقل وي او کنه نور ذرایع د علم به هم وي لکه حواس خمسه یا صحیح نقلی خبر به هم پیش کولای شي او کنه مثال یو سیس خوب دی او کپی کده دا خو په عقل سره نه معلومیږي دا خو په سکلو سره معلومیږي یا مثلا موږ د جنګیازي مشاهده نه کړی دا په صحیح نقلی خبر سره ثابتېږي یا مثلا لوګي چې ویني نو تا ته پته ولګي چې اور لګیدل دي دا په عقل سره معلومیږي نوٹ بعض چیزونه په حواس سره ثابتېږي او بعض چیزونه په صحیح نقلی خبر سره ثابتېږي او بعض چیزونه په عقل سره ثابتېږي مولوی صاحبانو دا مخبل چې هغه تحریش ذات نو هغه سره بازو ما ورته ته سمنه وای زه سچ مانم نو ما سچ څه ته وي د داوی د ثبوت معیار په صرف عقل ته ما سره منه مشاهده و منه ماته وخایا وہ جو سچ ہوگا میں مانتا ہوں میں سچ سے آپ کا کیا مراد ہے जब यो चीज पेश को मतलब वे दा झूठा दे सच न दे نو تب یو چیز پیش کې زبم دا جوړه ده سچ نه نه د داوی د ثبوت معیار صرف عقل نه دی مخ کې وضاحت وکړو چې دا بیا بس سره ثابتېږي لکه دا وضاحت شو بعض چیزونه په حواس ثابتېږي خوګ د کپی کده خوګ بک په لاس ثابتېږي مولوی صاحبانو او دا هم دم په حواسو کې راغی کنه لیکن د د لپاره د حواسو کې بل یو اندام موجود دی چې هغه جبه ده ها اوس دا ګرمي او یخني پر مثال اوس یخني د ګرمي دا خو د جسم ټول جسم مخصوصي جب خو نه مخصوص جب خو په خله کې در نه ده نو دا بعضی چیزونه اوس اور لګیدل دي دا نه زما لا ثابت او نه زما سترګو سره ثابتېږي چې به اور لګي مې ولید عقل او سترګې و چې لګ
څه دی دا چیز موجود دی. نو بعض چې سره ثابت شي په دې ټولو چې مطلب دا دی مولوی صاحب ایښه په دې ټولو سره چې ثابت شي هغه به ته څه کې منې ما څلورم وضاحت یو وی خلاف عقل او بل وی ماورای عقل په دې دوانو کې څه فرق شته او کنه شته مولوی صاحب دا اهم خبرې دي. دوی ګوره دوی ویلي دي دا دهریان وی د اسلام ډېر عقاید دا خلاف عقل دي. نه موږ دا ماورای عقل دي چې دي نو ته به ورته وایې چې خلاف عقل او ماورای عقل پیژنې او که نه پیژنې. یو څیز په ماورای عقل وي هغه به تا ته خلاف عقل ښکاره کېږي. لکه دا دوی دا عقیده لري دا وړه ونه موږ مثال ذکر کړی دا غټه ونه څنګه کېدی شي چې وړه ونه کېدی شي نو چې غټه ونه نه شي کېدی. لکه د آدم علیه السلام په باره کې راځي دا اعتراض دی کړی چې څو ګزو 15 ګزه اوس 15 فوټه یو 6 فوټه یو نو وای دا خلاف عقل دی. څه دی نو دا خلاف عقل دی که دا ماورای عقل دی؟ دا ماورای عقل خبره ده. خلاف عقل به دا وی چې پر مثال تا نشوي کېدلی دا به خلاف عقل شي چې الله رب العزت 15 ګزه انسان پیدا کولی شي نو 6 فوټه انسان او نشي پیدا کولی 2 فوټه انسان ولې نشي پیدا کولی؟ نور څه پوهیږي که نه پوهیږي؟ د مزاحت دعوا به هغه پیش کولی شي چې هغه عقلا ممکن وي یعنې د عقل نه به خلاف نه وي او دویم دا چې د هغې د ثبوت لپاره به صحیح نقلي مولوي صاحبانو ته به داسې دعوا نه پیش کړي چې هغه به پر مثال خلاف عقل وي نه چې عقلا ممکن وي. ګوره د الله وجود عقلا هم ممکن دی مولوي صاحبانو پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ د الله وجود څنګه عقلا ممکن دی؟ ګوره عقل وایي دا ګیلاس دی که نه دا ایجاد کوونکی لري که نه لري؟ لري که نه لري؟ دا رجسٹر بوت دا ایجاد کوونکی لري که نه لري؟ دا ډیسک دی. په دنیا کې یو څیز ماته وښه چې هغه خپل پیدا کوونکی ونه لري ایجاد کوونکی ونه لري. نو دا عقلا موجود دی چې دا کائنات هم یو څوک لري هغه زمونږ رب دی چې دا هر څه پیدا کړي دي. ته په دې باره کې ماته خلاف ته ماته د دې په مقابل کې یو خلاف عقل وښیه او چېرې دا خبره ده الله په وجود باندې خلاف عقل ده. لکه دا هم یو دلیل دی چې داسې څیز ماله دنیا کې وښایه چې هغه څیز دی نه وي او نوم دی موجود وي. الکه پکې موجود دی اسمان موجود دی ځمکه موجود ده کهکشان موجود ده موبایل موجود دی لیپټاپ موجود دی یادوه څیزونه زه برته موجود دی ته یادوه. واحد ته دنیا کې یو د خدای نوم شته خدای نشته دا عجیبه فلسفه ده مولوي صاحبانو. دا کېدی شي دا خو د سره کېدی نه شي چې الله دی نه یو د الله نوم دی موجود وي. پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ دا هغه عقلیات دي چې په دې پر مثال لکه هغوی خو موږ سره نه مني نقل نو دا عقل نه به دوی سره څه کوو موږ به بحث کوو. کله چې بیا تاسو دوی سره په داسې اصول سره بحث کوئ مړه بیا هغه ټیک ده که هغه نه مني در سره خو دا نور انسانان چې کله ستا خبرې واوري ستا دلایل واوري به چې والله دا خبرې صحیح دي. اعتراض ملحدین وایي د اسلام ډېر عقاید غیر عقلي دي. ستاسو په نظر کې کوم یوه عقیده غیر عقلي ده او کومه عقیده احمقانه ده؟ جواب د اسلام یو عقیده هم خلاف عقل نه ده البته تاسو ماورای عقل او خلاف عقل نه پېژنئ. تاسو ماورای عقل ته خلاف عقل وایي. د خلاف عقل او ماورای عقل په فلسفه باندې ډېر خلک نه پوهېږي نو دوی په خپله هم دوکه شي او نور خلک هم دوکه کوي لکه ملحدین چې ماورای عقل ته خلاف عقل او خلاف عادت وایي. مولوي صاحبانو دلته وضاحت دی د خلاف عقل وضاحت شوی دی. اول به موږ وضاحت کوو چې خلاف عقل څه ته وایي چې دا موږ وپېژنو. پوهېږئ مولوي صاحبانو خلاف عقل څه ته وایي؟ نو خلاف عقل دې ته وایي چې د هغه څیز په ناممکن کېدو باندې موږ سره دلیل عقلي موجود وي. د هغه څیز په ناممکن کېدو باندې تا سره یو دلیل عقلي موجود وي دا خلاف عقل دی. که د داسې څیز په باره کې څوک خبر ورکړي نو هغه غیر عقلي وي. نو که د داسې څیز په باره کې خبر ورکړی شو هغه به موږ نه منو. لکه اوس یو سړی وایي پر مثال په پلانکي مقام کې شپه ورځ دواړه موجود ده دا کېدی شي؟ نشي کېدی. الکه په پلانکي مقام کې ګرمي او یخني دواړه په یو وخت کې موجود ده دا کېدی شي؟ اوس موسم معتدل دی مخکې ګرمي وه اوس به موسم دا کېدی شي چې یخني او ګرمي دي په یو ټیم وي. دا کېدی شي چې شپه ورځ په یو ټیم وي. دا کېدی شي چې پر مثال مازدیګر او سهار دی په یو ټیم وي. دا کېدی شي چې مولوي صاحب دی په مدرسه او په کور کې دی په یو ټیم وي. دا 800 نه ډېرې خبرې دي چې دا خلاف عقل دي. په یو ټیم کې دواړه نشي موجود کېدلی مولوي صاحبانو. دلته موږ سره ولې نشي موجود کېدی؟ دلیل عقلي به ما سره موجود دی. یا به مولوي صاحب په کور کې یا به په مدرسه کې یا به ورځ یا به شپې یا به یخني یا به ګرمي یا به سحر یا به مازدیګري. دا نه چې دا د سحر هم او دا د مازدیګر هم وي چې هلکه زه پکې هم چکر ته ځم مازدیګر هم پکې سبق کوم سحر دی. داسې نشي کېدی. په دې باندې موږ سره عقلي دلیل موجود دی نو دې ته خلاف عقل وایي. مولوي صاحبانو خلاف عقل هم وپېژندو د یو څیز په ناممکن کېدو باندې چې موږ سره څه وي دلیل عقلی موجود وي دا خلاف عقل دی. ځکه نه مخکې چېرته لاړې او داسې نه ووایه شاباسې دا عبارت خو خیر موږ وشو که نه خو عبارت یې وایو. خلاف عقل ته څه ته وایي؟
خلاف عقل دې ته وایي چې هغه څیز به په ناممکن کېدو باندې دلیل عقلي موجود وي. که د داسې څیز په باره کې څوک خبر ورکړي هغه به غیر عقلي وي. نو که د داسې څیز په باره کې خبر ورکړو نو هغه څیز به رد کولی شي. لکه څوک چې وایي چې په فلانکي مقام باندې شپه او ورځ دواړه موجود دي، نو دا خبره اوس خلاف عقل ده، ځکه د دې په ناممکن کېدلو باندې دلیل عقلي موجود دی چې کوم ځای کې شپه وي هلته به ورځ نه وي. نو دا دلیل شو د دې باطلوالي باندې چې شپه او ورځ دواړه جمع کېدل غیر عقلي دي. یا بل مثال لکه څوک چې وایي چې څلور د 50 سره برابر دي، نو د دې په ناممکن کېدلو باندې دلیل عقلي موجود دی چې دا عدد به یا 5 وي او یا به 4 وي، دواړه جمع کول غیر عقلي دي، نو دا به رد کولی شي. د خلاف عادت وضاحت. خلاف عادت څه ته وایي؟ خلاف عادت دې ته وایي چې کوم عجیبه خبره واوري او کوم دلیل عقلی داسې موجود نه وي چې هغه سره داسې ثابت شي، داسې کېدل ناممکن او عقلي طور باندې محال دي. خلاف عادت وضاحت. لیدلو سره یا اوریدلو سره په اول کې تعجب کېږي. یو څیز دی مولوي صاحبانو، دا یو څیز دی، تا خلاف عادت یو څیز دی ولیدلو، اول ځل خو یا دی واورېدلو، دا انسان څوک تعجب وکړي، خو چې کله یو ځل پر مثال مخکې د عبارت یو خپل وضاحت شوی ده، خو چې کله یو ځل په دلیل عقلي سره ثابت شي بیا هغه خلاف عادت بیا نه ښکاره کېږي. لکه پر مثال خلک دی پر مثال اوس د سعودي عرب خلک نسوار نه چې کرکته کوي، هغه کوم یو پښتون وایتلې وکنه چونډې لړا کړې او به تحقیق کو چې دا د کم مرغې دغه دی پر مثال فوزله ده او دا غوی له خلاف عادت ښکاره کېده، خو چې اوس ورله پته ولګېده چې پښتانه اوس ځینو دا نسوار دي، نو هغوی په حکم ولګوي که در سره ګیر که نو کوړۍ به دې وخي. زما په خیال په اوس جرم دی نسوار، لکه متحده عرب اماراتو ته نسوار وړلو کې اوس جرم دی. یو وخت کې په دوی تحقیقونه کول چې دا د کم مرغه فوزله ده، او دا غوی له خلاف عادت ښکاره کېدو، خو اوس پوه شو. لیکن زمونږ خلک د پخوا نه استعمالوي. داسې ډېر مثالونه دي. یو څیز به تا ته خلاف عادت ښکاري خو چې کله بلې درته وایي یا تې واورې یا ته خپله وګورې هلکه پلانکي ځي کې خو دا کار کېږي. لکه دا خلاف عادت کې دا خبره هم ده، دا شیګانو بلو زما هغه ویډیو کتل، هغه دی هغه مقبره کې ناست ډول سورنی وایي، هغه غمرازي کوي، ماتم کوي که نه. اوس دا که ته چاته اوس دلته چا دا نه یې اورېدلي د خپلو مولیانو طالبانو کې وایي چې هلکه داسې قومونه چې هغوی په مقبره کې ډول سورنی وایي او دا ماتم کوي، نو هغه به سره نه مني، دا خلاف عادت خبره ده، موږ یې نه کوو که نه. خو چې کله یو ځل که وګورې دغه ولکه دا د دوی په رواج کې شته، نو بیا هغه شیز خلاف عادت تا ته نه ښکاره کېږي. اول ځل به دا سیز تا ته خلاف عادت ښکاره شي، خو چې کله دې واورېدل یا دې ولیدل بل نه دې واورېدل بیا سړی وایي چې هلکه پلانکي ماته ویلي دا خلاف عادت نه دی. تا به نه یې لیدلی نو ته به وایې چې والله بس دا خو نشته، نو دا خبره غلطه نه. هغه څیز به بل چا لیدلی وي د هغې دپاره به خلاف عادت نه وي. آدم علیه السلام قد 15 ګزه و، په موجوده زمانې کې د انسان هم قد 6 او 7 فوټه دی. 6 یا 7 فوټه دی. اوس دلته ملحدین سوال کوي چې دومره لوی قد خلاف عقل دی، نو موږ د دې نه دا مطالبه کوو چې داسې دلیل بیان کړي چې د هغې نه دا خبره ثابته شي چې لوی قد خلاف عقل دی. دا ثابتېږي مولوي صاحبانو؟ ایا لوی قد والا انسان ناممکن دی؟ نو د دې سره به دې نو دوی سره داسې دلیل عقلي په دې خبره نشته چې وضاحت وي پکې چې لوی قد والا څه شی دی، دا عقلي طور سره غیر عقلي دی یا لوی قد ناممکن دی. ځکه الله تعالی چې 6 ګزه 2 ګزه 6 فوټه 1 فوټه انسان پیدا کولی شي، نو په دې هم قادر دی چې هغه څوک 15 ګزه انسان پیدا کړي. هلکه دا 6 ګزې لیکلی دی، 6 فوټه فکر دې تصحیح وشي. ښه د ماورا عقل څه ته وایي مولوي صاحبانو؟ زه شا په مخکې ځکه ما ډېر سبق په دنیا کې د هر څیز موجود کېدل غیر عقلي نه دي، بلکې اکثر ماورا عقل دي کوم چې زموږ په عقل کې نه راځي، لکه د ځمکې 2 قسمه گردش کول، د سپوږمۍ، د دنیا، د سمندر اوبه. مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ یخکې نه شابه او ساینسي تجربات هر سړی نشي مشاهده کولی، خو دا کارونه خلافي عقل هم نه دي، بلکې اکثر ماورای عقل دي. همداسې اسلامي عقاید هم ماورای عقل وي، البته ملحدین ته خلافي عقل ښکاره کېږي او دوی سره یو دلیل عقلي نشته چې د اسلام عقاید غیر عقلي دي. دوی ماورای عقل ته خلافي عقل وایي او ځانونه دوکه کوي. ځانونه دوکه کوي. وضاحت ماورای عقل هغه ده چې خلافي عقل خو نه وي، لیکن په عقل کې نه راځي. په عقل کې ولې نه راځي؟ ځکه چې عقل د هغه نظیر نه وي لیدلی، دا ځکه ماورای عقل وي. موږ د هغه نظیر نه دی لیدلی چې هم لیدو بیا خو خبره ختمه شوه که نه، بیا خو د امتحان د هر څه ختم شو، بیا خو دې ولیدلو بس بیا به انسان به کفر ونه کړي، ټول به مسلمانان وي. نه وي کړي په عقل کې نه ده راوستې، ځکه موږ ورته وایو چې بروي دا ماورای عقل دی، چې عقل کې مې راوسته بیا خو په عقل نه لاندې شو که نه، دا خو د عقل نه بار خبرې دي.
مثال مثلا موږ الکترون نشو لیدلی دا د مادې د پاره ګوره دا ماده د دینه الکترون او د نیوټرون او پروټون د دینه دا ماده جوړیږي یو مثبت چارج کیږي بل منفي چارج کیږي اوس دا نه موږ لیدلی دا یو ذره د پده کې دا موجود دي ها وخت وای د هغه اثرات محسوس کوو یا ساينسدانان وایي چې یو ستاره ماته شل ته بلیک هول جوړ شي په دې بلیک هول کې به نه ټایم او نه پکې مکان وي هلته د ټایم او د مکان دا سلسله ختم شي او دا زمنګ په عقل کې نه راځي دا سیس موږ نه دی لیدلی چې هلته د نه ټایم او نه د مکان وي بغیر موږ هیڅ نه دی لیدلی نو دا د عقل نه بالاتر دی خو خلاف عقل هم نه دی ولی مولوی صاحب نه مټ دي چې ودرګه دا ودی نه به دا ولی خلاف عقل نه دی ټیک ټاک موږ نه دی لیدلی خو هلته ساينسدانانو خو لیدلی دي کنه اوس زه چې ماته وخه ونه یار ته په خپل خله کې جراثیم نشي لیدلی نو ته اوس دا ته چې داس بکه څنګه ګرځي را ګرځي ماته وخه ها نو زمنګ لیدلو ته ضرورت نشته به بل په خبره باندې به یقین کې به پتا باندې منل شي دي البته زمنګ عقیده او نظریه دانه ده ساينس په باره کې زمنګ نظریه بدلیږي خو د قران او د حدیث په باره کې زمنګ نظریه نه بدلیږي هغه چې دي اٹل قانون دی د الله رب العزت چې د اسلام دغه ساينس تجربه د کله کامیاب شي کله ناکام شي کله بدلیږي را بدلیږي خو لکه د قران کریم یو حکم دا نه بدلیږي او نه دا بدل ابد الابد